د ټیک ټاک اکاونټ او پاسورډ څنګه چینج کوئ؟ زمونږ چې کومه د ټیک ټاک آی ډي نو اکثر هغه موږ د فیسبوک سره کولاو کړي نو کله چې د فیسبوک اکاونټ بند شي دغه شانتې ورسره زمونږ د ټیک ټاک هغه اکاونټ چې دی دا هم بند شي ځکه چې د هغې پاسورډ نور هر سره چې دي هغه موږ ته نه معلوم. نو په دې ویډیو کې به دغه طریقه زه تاسو ته ښیم چې تاسو به خپل ټیک ټاک اکاونټ ته پاسورډ څنګه چینج کوئ. د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل لا په دې کې بس تاسو زوړ پاسورډ ته چې دی ضرورت نه راځي، لکه څنګه چې موږ فیسبوک اکاونټ ته پاسورډ چینج کوو نو په هغې کې زوړ پاسورډ ته ضرورت راځي. بدی کې چې د جوړ پاسورډ باندې ډایرکټ تاسو نوی پاسورډ چې دی هغه چینج کولی شئ. نو که بیا تاسو په بل موبایل کې خپل اکاونټ کولوئ نو ښه په اسانو سره کولولی شئ. خو که تاسو پاسورډ نه چینج کړی او پاسورډ تاسو ته نه معلوم نو بیا تاسو په نوي موبایل کې چې دی خپله آی ډي نشئ کولولی، ځکه چې هلته کې به تاسو ته بیا خپله آی ډي چې دا به نه معلوم، نمبر که تاسو ته معلوم وي خو هلته کې به تاسو ته پاسورډ نه معلوم. نو زه چې درته کومه طریقه ښیم چې په هغه طریقه تاسو پاسورډ چینج کړئ نو بیا تاسو خپله آی ډي چې ده هغه په نوي موبایل کې هم کولولی شئ، او که په زوړ موبایل کې تاسو لګ آوټ شئ نو په هغې کې هم تاسو خپل اکاونټ چې دی دا کولی شئ. د هغې لپاره به زه موبایل سکرین ته یو طریقه به زده کوم چې ټیک ټاک اکاونټ ته پاسورډ څنګه چینج کېږي. موبایل سکرین ته رالو، موږ خپل ټیک ټاک کولاو کړی، دغه شانتې به تاسو خپل ټیک ټاک کولاو کوئ او په هغې کې به خپل پروفایل ته راشئ. چې څنګه خپل پروفایل ته رالی نو له پاسه د ګوټ ته به تاسو ته دا درې کرښې ښکارېږي، دا به داسې ووایي. چې څنګه یو دغه درې کرښې ووایي نو تاسو ته به د لاندې نه دا درې اپشنونه چې دي دا به کولاو شي. په دې کې به اخرنی اپشن چې دی دا به د ځان سره کولاو کوئ، سیټینګ اینډ پرایویسي دی چې لیکلي دي دا به د ځان سره دغه شانتې کولاو کوئ. چې څنګه یې دا کولاو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. په دې مخ کې چې دی تاسو به اولنی اپشن چې دی هغه به کولاو کوئ، اکاونټ چې لیکلی دی دا به د ځان سره داسې کولاو کوئ. چې څنګه یې دا کولاو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. په دې مخ کې به تاسو ته ښکارېږي پاسورډ لیکلی اولنی اپشن نو او په دویمي کې پاسورډ لیکلی دی. نو تاسو به دا پاسورډ چې دی دا به کولاو کوئ. خو د هغې نه مخکې دا تاسو چې په دې کې کوم نمبر ور اچولی چې هغه نمبر ستاسو په موبایل کې کولاوي، یا په دې موبایل کې کولاوي یا په بل موبایل کې کولاوي، ځکه چې هغې ته به یو او ټي پي کوډ ځي. هغه او ټي پي کوډ په ترو باندې چې دی تاسو به بیا پاسورډ چې دی تاسو به چینج کوئ. که هغه ستاسو سره نه نو بیا تاسو نشئ دغه کولی، لکه تاسو پاسورډ چې دی بیا نشئ چینج کولی، هغه به لازمي چې هغه ستاسو سره نه هلو به تاسو بیا د هغې نه وروسته خپل پاسورډ چې دی دا به چینج کولی شئ. که د نمبر بدلېدو طریقه نه درځي نو په هغې باندې الریډي زموږ ویډیو چې ده هغه موجود ده په یوټیوب چینل کې. نو موږ به دلته کې دا پاسورډ چې دی دا به کولاو کړو نو زموږ موبایل ته چې دی او ټي پي کوډ به راځي. او ټي پي کوډ چې دی هغه د ټلیفون په ترو باندې هم راتلی شي او د میسج په ترو باندې هم راتلی شي. نو اوس زموږ موبایل ته چې کله او ټي پي کوډ راشي نو د ځانه به یې دا راولي، که د میسج په ترو راغی نو د ځانه به یې راولي. د میسج په ترو باندې راغی نو ډایرکټ چې دی راواغستلو په ټلیفون تاسو به یې غوږ ته ونیسئ. په غوږ کې تاسو ته کومې انسي وویلی شوې هغه انسي چې دی او په دې ځګي کې چې دی تاسو به یې لیکئ. د دې ځګې نه چې دی ستاسو پاسورډ چې دی هغه به چینج کېږي. نو ځینې کسان وایي زموږ پاسورډ چې دی هغه نه چینج کېږي، نو تاسو څه غلطیانې کوئ. د هغه غلطیانو د وجې نه چې دی هغه پاسورډ نه چینج کېږي، او هغې دلته کې تاسو ته لیکلي دي تاسو چې پاسورډ ورکوئ نو د اتیو انسو نه چې دی دا به کم نه او د شلو انسو نه چې دی دا به سیوا نه وي، لکه شل حروف چې دي چې د هغې نه سیوا نه وي. که د هغې نه تاسو سیوا لیکئ نو بیا به ستاسو پاسورډ چې دی هغه به نه بدلېږي. اولنۍ خانه دغه شانې به د دویمه کې لیکلي دي چې په دې کې به تاسو یو غټ حروف یو ځای کوئ او یو چې دی هغه به پکې تاسو د انسو یو ځای کوئ، لکه په 1 2 3 کې چې دی په دې کې به یو ځای کوئ. بل یو په کچو حروفو کې اے بي سي، یو په غټو حروفو کې، نو یو به پکې غټ حروف چې دی لازم به پکې لیکئ. دغه شان دی بیا لاندې چې دی لاندې بیا تاسو له دا نښې درکړي دي چې په دې نښو کې یو نښه چې دی دا پکې لازم کوئ. په دې کیبورډ کې زه تاسو ته راوړم، په دې کې چې دی تاسو به لازم ورکوئ، لکه موږ چې کومې تانترپایو هیچ چې ورته ویلی کېږي هغه به پکې یا یو ځای کوئ، یا داسې سوالیه یا د اینډ چې لیکلی دی یا د جمع چې ده په دې کې به پکې یو لازم رالی. که هغه پکې تاسو یو ځای نه کړو نو ستاسو پاسورډ چې دی دا به نه چینج کېږي. دلته کې زه تاسو ته لږه طریقه ښیم. ګوره دلته اوس موږ پاکستان لیکو که نه، موږ پاکستان ولیکو، له پاسه به تاسو ته ښکارېږي. نو اولنۍ خانه چې ده دا شنه شوه، دا شنه په دې باندې شوه چې 8 انسي چې دي هغه پوره شو. 8 انسي پوره شوې نو د هغې د وجې نه له پاسنۍ خانه چې د هغه پوره شوه. نو اوس په دې کې موږ پي چې دی په غټو حروفو کې لیکلی، که دا په وړو حروفو کې نو بیا به دا لاندنۍ چې دی دا به نه شنه کېږي. اوس ورسره موږ یو انسي لیکو نو اوس دا لاندنۍ لکه موږ 1 ولیکو نو لاندنۍ چې دی دا هم شنه شوه. که تاسو یو حروف پکې غټ ونه لیکو نو بیا به لاندنۍ چې دی هغه به هم نه شنه کېږي. نو یو حروف به پکې غټ لیکئ، موږ پکې پي په غټو حروفو کې چې دی دا لیکلی دی. اوس ورپسې دا لاندنۍ خانه موږ شنه کوو. نو د هغې لپاره ما تاسو ته څنګه وویې
کله پای پکې تاسو لګوئ دا هیڅ چوته ویل کېږي که اینډ پکې لګوئ دغه شانتي که دا جمع پکې لګوئ که هر یو ټکی دی خو یو ټکی به پکې دغه شانتي ولګوئ چې څنګه یې ولګوئ نو لاندې به تاسو ته دا سره پټه او سپین لیکل چې دی دا به تاسو ته ښکاره شي چې څنګه یو دا وولل نو ستاسو پاسورډ چې دی دا به چینج شي خو چې دا درې خانې له اول شنې شي دا شین کراس چې دی دا به دې کې لازم راشي چې څنګه راغی نو بیا به دا سره پټ او سپین لیکل وای نو ستاسو پاسورډ چې دی دا به چینج شي بس په دې طریقې سره تاسو خپل ټیک ټاک اکاونټ ته پاسورډ چینج کولی شئ خو پاسورډ به هغه چینج کوئ چې تاسو ته یاد وي داسې نه چې په دې ټایم باندې تاسو ته یو پاسورډ رایاد شي او تاسو هغه پاسورډ ولیکئ او بیا وروسته ستاسو نه هغه پاسورډ چې دی دا هېري نو بیا پاسورډ چینج کېدو چې دا هغه هیڅ څه فایده هم ونه کړه ځکه چې بیا به هم تاسو ته هغه مشکل چې دا په کولاوېدو کې راځي که تاسو په نوي موبایل کې کولاوئ او که په زوړ کې کولاوئ بل نه چې خپل ټیک ټاک اکاونټ ته چې دی یو جیمیل اکاونټ او یو موبایل نمبر دا دواړه به ورته چینج کړئ هغه به ورته چینج کړئ چې کم ستاسو په استعمال کې دا نمبر چینج کېدو په باره کې چې دا هم زموږ ویډیو شته او د جیمیل اکاونټ په چینج کېدو په باره کې چې دا هم زموږ په یوټیوب چینل کې چې دی د دې په باره کې ویډیو شته نو هغه ویډیوګان به وګورئ جیمیل اکاونټ به ورته چینج کړئ او موبایل نمبر ستاسو استعمال والا نمبر چې کومې دي هغه چینج کړئ نو د هغې په تو باندې چې دی بیا تاسو خپل اکاونټ چې دی هغه ریکور کولی شئ